بسم الله الرحمن الرحیم. شخص بلا ادب کجسد بلا روح. شخص انسان بلا ادب بغیر د ادب نه، کجسد دا پشانت د آغا بدن دی بلا روح چې بغیر د روح نه. پدې سبق کې د بی ادب انسان په معاشره کې کیفیت او مقام بیان کړی دی، او دی ویلی دی چې بی ادب انسان داسې دی لکه بی روح بدن. او د دې وجه دا ده چې کوم انسان کې ادب نی نو دل د خبرو کولو طریقه نه ورځي، خلق ورسره خبرې کول نه غواړي، خلق ته تنګي او خلق یې خپل خواته نه پریدي. نو دی گویا کې داسې لکه یو ګرځینده مړی په جون کې اس قسم سکون او حیثیت نی، د خلکو په نظر کې سپک او حقیری. شخص بلا ادب کجسد بلا روح، د دې لغوي تحقیق داسې دی چې شخصون دا واحد دی او د دې جمع اشخاصون راځي، معنی د سړی. ادبون دا واحد دی، د دې جمع آدابون راځي، معنی د ادب، لحاظ کول، خیال ساتل. جسدون دا واحد دی او د دې جمع اجسادون راځي، معنی د بدن. روحون واحد دی، جمع ارواحون راځي. شخص بلا ادب کجسد بلا روح، د دې ترکیب داسې دی چې شخصون موصوف بلا ادبین کې با حرف جار، لا په معنا د غیرو دی. نو غیر مضاف ادبین مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د با حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دی فاعل، اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه ناشب جمله صفت شو د موصوف شخصون د پاره. موصوف سره د صفت نه دا مبتدا. کجسدین کی کاف په معنا د مثلو دی، نو مثل مضاف، جسدین موصوف، بلا روحین کی با حرف جار، لا په معنا د غیرو دی. نو غیر مضاف، روحین مضاف الیه، مضاف سره د مضاف الیه نه دا مجرور شو د با حرف جار د پاره، جار سره د مجرور نه متعلق شو ثابتون اسم فاعل پوری. ثابتون اسم فاعل پدی کی هو ضمیر هغه د دی فاعل، اسم فاعل سره د خپل فاعل او متعلق نه دا شی جمله صفت شو د جسدین موصوف ته پاره. موصوف سره د صفت نه دا مضاف الیه شو د مثلو مضاف ته پاره. مضاف سره د مضاف الیه نه دا خبر شو د مبتدا د پاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.